هر طواف نه پس 2 رکعاته څه دي جی واجب 2 رکعاته مونځ دي د هر طواف نه پس 2 رکعاته د هر طواف نه پس 2 رکعاته مونځ دي د هر طواف نه پس 2 رکعاته مونځ دي دویم طواف به اله شروع کی چې اول 2 رکعاته مونځ وکړي یو دویم دا دغه مونځ 2 رکعاته سنت نه دي نفل نه دي دا واجب دي تاسو دي شي دریم دا واجب شوی دی در باندې د چا د وجې نه طواف د وجې نه او څلورم دا چې که په مکروه وخت کې د طواف کړیو نو طواف خو دې وکړو لیکن دا 2 رکعاته مونځ به په مکروه وخت کې نه کې مکروه وخت چې کله تیر شو بیا به دا 2 رکعاته مونځ کې د مکروه اوقاتنا علاوه 2 طواف یوځای کول بغیر د 2 رکعاتو مونځ نه مکروه دي او په مکروه اوقاتو کې 2-3 طواف یوځای کول دا جایز دي مکروه اوقاتو کې دي 2-3 طواف یوځای وکړه اخر کې به بیا د هر طواف د بار 2 رکعاته مونځ کې اولاد دا بهتر ده چې دا 2 رکعاته مونځ د مقام ابراهیم په خوا کې وکړي کله غزي کې موقع نه ملاوي ده په مطاف کې دي چې په کوم ځای کې وکړل نجایز ده هیڅ قباحت پکې نشته که مطاف کې امزې نه ملاوي ده او په پوړو را بهر شو راوچت شوي او بره په جومات کې ودرېدې ورخ ده 2 رکعاته مونځ دی وکړه ام صحیح ده مقام ابراهیم په خوا کې دی اونک مطاف کې دی اونک جمعه کې دی امونک او راغلی خپل بلډینګ ته او په خپل کمره کې دی دا 2 رکعاته مونځ وکړه ام صحیح ده تر دې پورې فقها لیکي چې تا په مکه مکرمه کې مثلا بطور مثال نن څوم تاریخ دی 21 تاریخ دی 21 تاریخ باندې تا د ماسپخین په ټیم کې یو طواف وکړو او دا 2 رکعاته مستانه هیر شو بس هیر شو پیښور ته راورسېدې او سوچ دې کولو دا سوچونه به انشاءالله بیا تاسو کوئ چې کله د حج راشي کنه بیا وروسته دا مې کړیو ټول مناظر بیا ورته سګي لا یادېږي او الله دې ستاسو زموږ ټول حجونه او عمرې قبول کړي چې کله راشي کنه بیا میاشتې بیا سره په خوب کې بیا لګي دا قصې ورته مخې راځي نو وطن ته راغلی او درته رایاد شو چې په 21 تاریخ د ماسپخین په وخت کې ما طواف کړیو او 2 رکعاته مونځ رانه هیر شوی نو پیښور کې بیا کې خو کې غرض دا 2 رکعاته مونځ چې یو ځل د طواف وکړلو نو دا در باندې واجب شو دا به خامخا کې مدینه منورې ته لاړې هلته کې بیا کې ښه اوس پاتې شو دریم عمل د عمرې د صفا او د مروه ترمنځ سعی د عمرې طواف یې وکړلو د عمرې د طواف د مکمل کولو نه بعد به اول استباح ختمه کی بیا به 2 رکعاته واجب طواف مونځ وکړي بیا به 2 رکعاته بیا په آخر کې نه هم استلام وکړي صفا مروه ته د راتلو نه وړاندې پخوا به چې مونږ تلو الله دې قبول کړي چې کوم ځای کې د زمزم کوهی دی دا به د مطاف کې دی او هغې ته به داسې پوړۍ ورکوځې شوې وي او هغې کې بمبې لګېدلې وي او هغه د زمزمو د کوهي چې کوم پیپ دی هغې کې د به شیشه لګېدلې وه هغه پیپ به مخکاره کېدو هغه انجینیر به پکې ناست هغه به هم څه کېده ښکاره کېدو نه خلک به هغې ته ورکوز شو اوس هغه قیسې نشته دی اوس ګیر چاپېره کولرې پرتې دي
نو چې کله دې نام استلام وکړلو نو را بشي د زمزمو د اوبو دې کولرو ته او ګیلاسونه به راډکې د خیره سره او په ولاړه به ولاړې او کعبې ته به دې سي مخي او بسم الله به وایي او په دریو ساګانو سره به وبسکې چې څومره څکلی شي نه هغه به بسکې حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي زمونږ د مسلمانانو او د منافقانو یو فرق دا دی چې منافق سړی په داسې مړه خېټه د زمزمو اوبه نشي څکلی چې ټول رګ رګ ته یې اوبه لاړې شي او د مسلمان سړي کار دی چې دی د زمزمو په اوبه باندې مړېږي نه چې نور یې مې وڅکلی نور یې وڅکلی او بعضې فقها دا وایي چې د زمزمو اوبه په ولاړه باندې څکل مستحب دي او سنت طریقه دا ده چې هر ځل اسکې نو بسم الله به ووایي او سنت طریقه دا ده چې دریو ساګانو به موسکي او حدیث کې راځي ما او زمزم لما شرب له د زمزم د اوبو دا خاصیت دی چې په کم نیت مسلمان اس کی الله پاک مولا اغور کوي کبری نیت دی اس کی چې الله زما گناہونه معاف کی گناہونه بری معاف کوي کدا نیت دی چې الله پاک زما رزق فراخ کی الله به رزق فراخ کی کبری نیت دی اس کی الله دې زما حج عمره قبول کی الله به قبلې کدا نیت دی چې الله پاک ما ته نارینه اولاد راکړي الله پاک بدل نارینه اولاد درکړي علماء کرام لیکي د زمزمو د اوبو د څکلو په وخت کې او بیا خاص کر په داسې حالت کې چې په کعبه دې نظري او په خوله کې د زمزمو د اوبو ګیلاسي او احرام دې تړلی دی او ته اوبه مسکي کعبې ته م ګورې او الله د سوال هم کې نو خامخا الله پاک داسې سوال قبلوي او سنت طریقه دا ده چې اوبه دې اوس کړي بیا لږې لږې راغله په سر م راواړوه په ګریوان م راواړوه په دې سینه باندې م چڼکه وکړه راوکړه لسته کولرې پراتې او ورباندې لیکلي یو کولر پکې داسې چې هغې باندې لیکلي چې دا ګرمې اوبه دي د خیر دی طواف دې کړي د ټولې طریقې درته ښایم خولې به یې ځان مه مړه ناجوړه کړې د هغه داسې یخې اوبه به په ځان مه راړوه او یخې اوبه څکه مکس یې کړه او بیا په سر باندې په بدن باندې په مخ باندې په سینه باندې هغه ګرمو اوبو ګیلاس راړکه او په ځان یې چڼکه وکړه علماء کرام لیکي لکه څنګه د کعبې ته کتل ثواب دی نو دغه رنګې د زمزم اوبو ته کتل هم ثواب دی چې د زمزم اوبه دې اوس کړې بیا به د خیر سره را روان شي د مطاف په دې برنډې غاړه باندې آټ بورډ لګېدلی دی الی صفا طرف ته اردو کې به لیکلي صفا کی طرف او په انګلیش کې به لیکلي دي چې دا صفا طرف دی نو په هغې باندې به ور روان شه که ښایي داسې برنډه ده او داسې چړۍ غوندې ده د مطاف نه د دې چړۍ به ورځې وایي داسې به ور روانې او داسې به دې ګس لاسوه راته وشي نو اول دا ښې اړخ دی او دا کس اړخ دی او داسې ور روانې نو اول به لاړ شي صفا ته پخوا هېڅ پابندیانې نه وې بس هغه خوندونه به دي اوس ولاړه نو صفا باندې چې ودرېږې نو ګوره صفا دا د یوې غونډۍ نوم دی مروه دا د یوې غونډۍ نوم دی د صفا غونډۍ دا لږ لوړه ده او د مروه غونډۍ لږ ښکته ده د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو په زمانه کې دا دواړه غونډۍ
د جماعت نه بالکل بهر وي د کعبې نه بالکل جدا وي دا کعبه ده دا سی مخ دی او د کعبې ته بالکل مخامخ دی ښي اړخ ده صفا او دغه سړک ده مروه ده د کعبې د دروازې ته دی چې شای مغرب ته دی شای او مشرق ته دی مخې دا څنګه چې زه ناست یم په دې طریقه چې ولاړې نه ښي اړخ ته به صفا راځي او ګه سړک ته به مروه راځي موجوده زمانه کې دا په جومات کې دننه راغلي دي یو پکې بیسمنټ دی هغې کې هم خلک صفا مروه سعی کوي بل بس مکې د پاسه دي او درې څلور پنځه چته بره دي په دې ټولو چتونو کې د صفا او د مروه تر منځه سعی کوي بعضې اوقاتو کې سړي ته پته هم نه لګي چې کوم ځای ته ورسم شو نو دا الله په فضل سره چې کله د صفا ته راورسېدې نو سنت طریقه دا ده چې دا جمله ووایي ابدأ وای بما بدأ الله به ابدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله بس څنګه ابدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله مفهوم داري ابدأ ز شروع کوم بما فآغسی سرا بدأ الله به فکم سر چې الله شروع کړی دا په قرآن کې الله پاک په قرآن کې د صفا او د مروه ذکر کوي نو شروع د چا نه کوي دا د صفا نه څه ویلي دي ان الصفا والمروة من شعائر الله صفا او مروه دا د الله د دین د قدرت نښې دي صفا او مروه د الله د دین د قدرت د الله د دین د معرفت د الله د دین د پیژندو نښې دي نو چې کله صفا غونډۍ ته رابه اوس غونډیانې منډیانې نشته البته الله دې موږ تاسو ټولو ته بیا دې وښایي دې صفا ته چې رالې که نه نو داسې غاټه دایره شیشې یې ترې راتاو کړې ده او بالکل په اخر کې لسته غاټ غاټ ګټونه کاڼي اوس هم ښکاري د نښې لپاره یې پرېښي دي مروه چې وګې ښکته ده هلته کې نشته پخوا هلته هم اوس یې هغه بند کړ او د صفا هغه اوس هم ښکاري او څه زمانه وړاندې به دا خول مول نه و رکاوټ شیشه نه وه د حاجیان به وروخته په هغه تیږو د پاسه به ناست او بیا به دلته یو ګڼه ګونه جوړه وه پولیس والاو به رامنع کول او دې به نه راکوزېده اوس یې دا پابندي ولګوله رکاوټ ته تودې نو ورختل خو څه کوي چې ودرېدو ته دې هم نه پرېږدي نو د خیر سره چې کله صفا ته راورسېدې نو کعبې ته به مخ کړي کعبې ته به څه کړي مخ به کړي او دا دعا نیت به وکړي اے الله د عمرې د سعی نیت کوم تیره ته آسانه کا او تیره نه قبوله کا اے الله د عمرې د سعی نیت کوم تیره ته آسانه کا او تیره نه قبوله کا دا آسانه نیت چې نیت دی وکړلو نو بیا به لاسونه اوچت کړي داسې به نه کړي ډېر خلک به تاسو وګورئ داسې به یې کړي نه لکه څنګه سړی په دعا کې لاسونه به اوچت کړي
او کعبه ته بګوري دا دعا بدري زره وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير دريس ربيوه بیا ورپسې درود شریف وای او بیا 15 منټې 2 منټې 3 منټې چې څومره دعاګانې دي په دې سره کې پرتی وي هغه دعاګانې به شروع کی د صفا د پاسه الله پاک دعاګانې قبلې او عمره کې یو سعیده او په تمام حج کې هم یو سعیده بس او عمره کې یو سعیده او په حج کې هم یو سعیده او سعی په عمره کې هم واجب ده او په حج کې هم واجب ده لکه څنګه طواف وشکر لري سعی وشکر ده خو یو فرق پکې دی او هغه ده چې د طواف هر یو شکر شروع کېږي هم د حجر اسود نه او ختمېږي هم په حجر اسود باندې او د سعی چکر شروع کېږي د صفا نه او مکمل کېږي په مروه دا یو شکر دویم شروع کېږي د مروه نه او ختمېږي په صفا باندې دا دویم دې طریقې سره بعضې ملګري ډېر هر کال یې داسې کېږي راشي وایي ما خو ځان مړ کړو هلکه څه شم دې کړی وایي د صفا نه مروه د مروه نه صفا پورې دا مې یو شکر کړی نو د اوو پسې باندې 14 چکره او تاسو به وګورئ که خیري د صفا مروه د طواف نه اوږده ده او سعی شروع کول واجب دي د صفا نه او ختمول واجب دي په مروه باندې که کوم مسلمان د سعی شروع د صفا په ځای د مروه نه وکړله نو دا څه کوي اسې عبس لاړو دا به کې نه دی شمار نو د صفا د لومړني چکر شروع کول واجب دي د کوم ځای نه شي صفا لکه څنګه په طواف کې هېڅ قسمه مخصوص دعا نه ده متعینه کومه دعا کوم ذکر چې ته غواړې کولی شي تلاوتي ذکري درودي استغفاري په خپله ژبه کې دعاګانې خپل طبعي رفتار د هر مسلمان چې کوم د طلوع دی نه د صفا نه مروه پورې او د مروه نه صفا پورې په خپل طبعي رفتار سره به ځي منځ کې به دې چت کې یو شنه کرښه داسې تللې ده او بله داسې تللې ده د صفا نه چې راځي او هغه شنې کرښې شنه راته را ورسېږي نو لږه به منډه کړي هغه ځای پورې چې کوم ځای کې هغه رار ختمېږي نه به بلکل سلو ځي او نه به ډېر زیات درزارې کې رفتار به لږ د خپل طبیعي رفتار نه تیز کې او د رمل نه به لږ شانې کم کې او په دې ځای کې بیا منډه وهل طلوع کې هم ده راتلو کې هم ده دا صرف د نارینهو دپاره ده د زنانو دپاره دا منډه نشته دی
طواف بی اودس نه کیږي او صفا او د مروه ترمنځ د سعی په دوران کې که اودس مات شه څه پروا نشته بیا اودس هم کیږي هیڅ ګناه پکې نشته زنانه دی کمزورې ده نارینه دی کمزورې دي یا بیمار دی نو طواف یې وکړلو بهتره خدا ده چې په طواف پسې فوراً صفا مروه لیکن ستړی وي ستومانه وي ناجوړه وي کمزورې وي نو نیمه ګنټه لس منټه شل منټه یو ګنټه دی که آرام وکړلو او بیا دې صفا او د مروه ترمنځ سعی شروع کړله نه هم جایزه ده څه ګناه پکې نشته دغه رنګې د صفا او د مروه ترمنځ څو چکره دي یو چکر دی پوره کو او ستړی شو خپل کار پرېښود د صفا مروه د پاسه لږ کېناستې لږ 7 منټه بیا صفا ته راغلي بیا یو اړخ ته لږ کېناستې منځ کې که پکې وقفه دې کوله نو څه ګناه پکې نشته دی تر دې پورې فقها لیکي که یو سړی کمزوری دی نارینه ده زنانه ده 3-4 چکرې اوس ووهلې او بیا خپل بلډینګ ته لاړه آرام یې وکړ او بیا راغله او بیا هغه چکرې پوره کړې نو هم جایزه ده خو د احرام د پابندیانو خیال به ساتي سعی به هله معتبره وي چې د سعی نه وړاندې طواف وکړي تر څو پورې دي چې د عمرې طواف نه کړي نو د هغې نه وړاندې صفا او د مروه ترمنځ سعی نشته داسې نشي کولی چې راځه مطاف کې ګڼه ګوڼه ده او راځه اول به څه وکړم صفا مروه وکړم او بیا به راشم طواف هم وکړم دا نه کېږي اول به طواف کې او بیا به څه کېږي بیا به صفا مروه کې د صفا نه چې روان شي مروه ته د صفا نه بیت الله شریف ښکاري او د مروه نه بیت الله شریف نه ښکاري مصلي جوړي لکه دا مصلی دغه رنګې مصلي جوړي دي نو د هغې نه اندازه لګي په دغه مصلی باندې به ودرېږي نو مخ به دې بلکل کعبې طرف ته شي نو بیا به نیت خو به نه کوي نیت خو یې مخکې کړی خو ودرېږي یو اړخ ده که موقع وه کعبې ته به مخکې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير درې ځله به دا دعا ووایي بیا به درود شریف ووایي او بیا به دعاګانې شروع کړي 15 منټه 10 منټه 2 منټه دعاګانې به ووایي بیا به دویم شکر شروع شي او داس به ووایي بیا چې د مروه نه راځي دغه ته صفا ته اشنه راډونه چې راځي د یو رانه د بل راډه پورې به لږ تېز شي په دې طریقې سره به صفا به اوس کله چې مکمل شو مروه ته راورسېدلې ما د حج 3 حکمونه پوره شو احرام مو شو طواف مو شو صفا او د مروه ترمنځ سعی مو شوله اوس اخرنۍ مرحله پاتې ده د عمرې د احرام نه د وتو د عمرې د احرام نه د وتو د عمرې د احرام نه د وتو طریقه څه ده سر خریل او یا ویښته کټ کول دواړه طریقې جایز دي په کومه طریقه باندې چې عمل کولی شي الله پاک دې په دې خبرو باندې موږ تاسو ټولو ته د عمل توفیق را نصیب کړي باقي مسلې به ان شاء الله که خیري بیا سبا وایو او بس ما درته وویل